امبیلې نه والا د ناوګۍ سیده کلي پورې چې په دې کنډراتو باندې کومې دا رشکې چلیږي رنګ بدل کم نه چې واپس راځم نه اکسل ماتي نه چې اکسل بدل کم غیر بکسه ماتي شاک ابزر ماتي او رشکا کې نور یسو ګرونه قسم په خوري ځاله په کې بالغ وړه پیدا کول نشو او د تیل واچو کنه بالغ کې وسو کنه اکسل واچو سو ټینډر یو دغه شی خو ته پوسټ څوک نشته خپل ګاډي د مات بدري پر شاک ابزر بدل کړي روډ د وجې گاڑو تم نقصان دی بل عوام تم د نقصانات ډیر زیات دي په میاش کې سو مرخه سو ګروه شل پیریډ کوله کړي او دا بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم عمران بنيري یم او دا وخت په امبیله کې د رشکو په اډه کې ولاړم او د امبیلې نه والا د ناوګۍ سیده کلي پورې چې په دې کنډراتو باندې کومې دا رشکې چلیږي د دې نه دا تپوس کو چې دې ته د دې خراب روډ نه څه تکلیف دی دا روډ منظور دی ټیکدار په څه ځای پورې کار کړی دی او باقي دغسې پروت دی الیکشن په سر دی بیا سیاسي خلک ګرځي یو وي ماله ووټ راکړه دا کوم بل وي ماله ووټ راکړه اسمان ته روډ وباسم څوک څه دعوې کوي څوک څه دعوې کوي د دې رشکو والا سره دا تپوس کو چې دا غریبانان په دې روډ باندې د خپلې رشکې چلی نه چې دې ته د دې نه څه تکلیف دی دې په دې کې ګټه کي او کو تاوان کي السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري دا راته ووایه ته د امبیلې د اډې نه موږ چې پکې ولاړ یو د دې نه تاسو رشکې چلوئ د ناوګۍ پورې م دی داسې سوراګارۍ باندې م تاویږئ خانانو ډېری پورې نګرۍ پورې چلیږي په دې روډ چې د امبیلې نه والا د سیده کلي پورې زیاتره خراب دي په دې کې تاسو ګټه کوئ کو تاوان کوئ بس عمران بھائی الله رستا قدر وکړي چې ته راځې او په دې باندې بار بار چې کوم دی زموږ د رشکو والا د اواز اوچتی نو موږ نه غواړو چې په دې باندې موږ ډېر باس وکړو او کول به هم نه لري پکار ځکه چې دې خلکو ته پته ده سیاسي کسان ټول په دې روډ باندې ځي راځي دی پیژني دې روډ باندې د دې تګ راتګ دی او هر چا ته پته ده چې مثال دې باندې سوره لګه د کچا ګاډي رشکې چې دي ډېرې کمزوري دي په ګاډو کې د دې نه کمزورې ګاډي نشته دې خلکو ته زموږ د خلکو ته د عوامو غریبانانو ته دې سهولت راوباسلی خو د دې روډ په وجه باندې چې کوم دی دا رشکا دا ډریوران غریبانان دې پوزې راغلي دي نشي کولی په دې باندې برداشت لکه مثال د دې نه ولې د دې امبیلې نه د کنکوورې چوکه پورې مې نشي کولی په ښکته باندې خو زه بیا د ناوګۍ نه په ښکته بیا هم نورو رشکو والا په دغه شوي خو د امبیلې د دې چملې د دې رشکو چې کم مونږ ته لکه کم تکلیف دی د دې روډ نه بار بار لکه مثال مونږ وایو چې بار بار مونږ په دې باندې اواز اوچتو خو لکه د دې روډ مونږ له یو سړی نه الله پاک دې لکه ستا قدر وکړي ته راځې مونږ له لکه د دې اواز اوچتی هر رشکې والا ته د دې روډ نه دومره نقصانات دي که نه لکه مثال زه تا ته هم دا نوې رشکه ده دا یې کیمرامین دله راوړو دا یې دې ته وګوره دی خو دا وینئ دا وګوره دا نوې رشکه ده دې ته وګورئ کله اکسل مات کله بیرنګ مات کله چې کوم دی نو لکه په رشکه کې باید داسې یو شی نه چې موږ په کنکوورې چوکه پورې لوړ شو واپس راځو دا به روغی تاوان کی لکه چې دې نه کنکوورې چوکه مکمل تاوان دی کم شیزان ډېر لکه اکسل خامخا ماتېږي بیرنګ خامخا ماتېږي ګیر بکسه خو مکمل لوټینګي نه لکه په 4-5 هزار روپۍ ګیر بکسه وکنه په 12,000 روپۍ ګیر بکسه شوه شیرو په بره روان دی او روډ موږ ته نه پوهېږي چې روډ موږ ته برابر وي که نه نو موږ بیا به موږ باندې پارټس لکه دغه نه کوي لکه موږ به پارټس ګرانه لو هر څه به ګرانه لو موږ وایي به زه ګراني ده خو چې روډ خو دلته برابر وي که نه لکه مثال زه اوس بیرنګ بدل کړم نو چې واپس راځم نو اکسل ماتي نو چې اکسل بدل کړم ګیر بکسه ماتي شاک ابزر ماتي او رشکه کې نور 200-300 روپۍ دا راته ووایه چې ته څه راووځې د امبیلې اډې ته راووځې 2 پیرې دې وکړې 3 دې وکړې هر څومره نمبر چې هغه رشکې هم ډېرې دي نمبر به دې هم کم راځي نه چې ماښام حساب کتاب وکړې تاوان دې کړي او مکمل مې تاوان کړي مکمل یو سړی وي چې تاوان ته لګوي ولې چلی زه راته وایم چې مکمل تاوان دار چې یو سړی ځان اگر رشکه سر روبسي وي چې 200 روپۍ به وکړم مونږ وایو یاره نن به زه رشکو بسم کېدای شي پرونی تاوان پکې راوړم بل ورځنی تاوان پکې راوړم خو نه کېږي پکې قسم په خدای چې کور یو سړی لکه مثال رشکه رابر کي هر سړی وتي هر تاره کور د کار ځان پټ کړی دی په لنډو خبره ده و مونږ وایو نه کېدای شي نن به وشي سبا به وشي لکه زه اوس سپیر پارټیانو له بوځم چې په ما باندې د رشکې څومره قرض دی د سپیر پارټیانو نور کو یو سړی وي چې یاره زه دا روډ کوم خو چې کله دا الیکشن او دا دغه رانږدې کېږي هر سړی به وایي زه روډ کوم زه له دا کوم زه له دا یو سړی هم د دې خواله نه راځي لکه مثال ته وګورئ په دې باندې کار شروع و خو چې الیکشن ختم شو دغه راغی نگران راغی جو هغه کار یې بند کړو له هغې نه مطلب څه شو بیا دې خو څه مطلب نه دی
مهرباني ها دې ځای کې د بل ملګري سره خبرې کوو د دم راشکه ده او ډېر خفه ولاړ دی څه تکلیف دی د دې روډ د وجې خاص کر نوره مهنګایي خو د پټرول هم ګران دي سپیر پارټ هم ګران دي د میسري خرچې چې دي نه هغه هم سیوا دي خو دې روډ نه د خاص کر څه تکلیف دی عمران صاحب تکلیف راته دا دی چې یوازې دا رشکه نه د رشکې مونږ وچلو په کې 1500 روپۍ مونږ ته پاتې شي په هغې باندې مونږ بیل داخل کړو که نه ځان له کور کې خرچه کړو مونږ د خرچو نه دوره نه یو تانګو جي چې څومره د دې بیلونه تانګو بل ورځ زه ابډا تللم ما پکې د یو کس سره خوله ووالله د بل بیل یې ما پسې راویشتی دی خاص کر د حکومت کم کسان چې دي ټول چې دي که نه ټول لکه دغه لب جب دي لکه زمونږ کم ځای شو د عوام په رشکه کې به بیل له پسې څو راغلی هغه ته نشي داخلوي داسې کار دی چې موږ پسې هر یو بیل ما داخل کړی دی په دې کې ما بل ورځ زه ابډا تللم ما کس ته وویل چې ورورې ما پسې دا بیل راغلی دا څومره لکه 31-32,000 روپۍ ما پسې د یوې میاشت راویشتي نو ما ورته ویل چې لکه دا د څه بیل دی ما پسې دا کله راته وایي جرمانه ده کله راته وایي دا انې بانې راته کولې نو ما ور په ریکارډ کې وکړو په ریکارډ کې دا بیل نه و بیا ما ته هغه وایي موږ ته پته نشته چې دا کم یو درویشتی دی وی ته چې چاله زی رپورټ کې غوړسل کین وکړه بس زه غوسه کړم مرانه د بل نه علاوه دا رشکه تر او باسي نور خرچې د پوره کی نه پوره کی دا اله غدوره پیو کې ځان له بچای پانه وسو کوردم ملګرو د رشکو د ډریوران نه پس دی کې موږ سره د امبیلې بازار کاروباریانو مو لاړ دي سره هم خبرې کوو چې دی په دې بازار کې کاروبار کوي د خراب روډ نه دی د څه تکلیف دی لږ به اداره ته ووایه دا روډ دی د دې بازار نه او د امبیلې د بازار نه واله دا زموږ ګیټوی ده د ناوګۍ سیده کلي پورې د ټینډر هم شوی دی کار پې هم څخه د پورې شوی دی خو بیا دغه کار بس دغسې ولاړ دی نه څه تکلیف شته تاسو ته دی نه بسم الله الرحمن الرحیم عمران بھائی مهرباني تکلیف خو ډیر زیات دی لږ هم نه دی چې سړی وایي چې لږ دی که نه ډیر تکلیف دی رشکو والا تم تکلیف دی ګاډو والا تم دی مونږ ته خو بیا خاص کر دا دی چې دا دوړي دی او دا دغه ګنمن دی دا د دې تکلیف ډیر دی ټي ایم ای والا راځي هغې خو په هفته کې 2 پیرې راشي غریبانان لکه مثال ګنمن اوچت کړي خو د دوړو د دې څه پروګرام نشته او دغه دغه مخامخ ستاسو ته ښکاري چې په روډ کې اوبه ولاړې دي کندې کندې دی که نه او ټینډر او دغه شي خو د تپوس څوک نشته اوس ورځې راغلي دي زه دا وایم چې مثال زموږ سردار حسین بابک صاحب چې دی نو هغه په کومه خوله باندې ووټ غواړي 15 کاله دغه د حکومت وشو 15 کاله هغه ایم پی ای پاتې شو هغه د دې لپاره هېڅ قسمه څه دغه نه دی کړی یا زموږ ایم ان ای صاحب دی نو ایم ان ای صاحب ځای په ځای کړي دي لکه په کته نګرۍ غاړې ته یا هلته کې خودوخیل ته هلته کې کړي خو د امبیلې چې کوم سټارټ د شملې دی په دې کې څه نه دي کړي نو زه خو دا وایم چې لکه په کار خو دا چې دا دواړه د ووټ تپوس ونه کړي او زه د خلکو ته هم وایم چې لږ به اداره ته ووایې دا امیدوارانو لاړلي تاسو د هغې نه څه مطالبه کوئ هر سړی کو کامیابېږي عوام چې چاله ووټ ورکي ورد کړي خو د کوم امیدوار کامیاب شي یا ایم ان ای او یا د دې خلکي ایم پی ای د هغه نه بیا څه مطالبه کوي چې هغه په ترجیحي بنیادونو باندې کومې مسلې حل کړي لومبۍ مسله خو چې دا نو خاص کر د روډ ده چې لومبۍ دا حل شي دویمه مسله زموږ چې د بجلی ده ځکه چې بجلی خو په دې تقریبا د هفته وشوله چې بجلی چلېدلې نه ده 3 غنټې مثال نه او نیمه غنټه یي او بل دا خبره چې زموږ د هسپتال حالت چې دي نو لکه ډېر خراب دي او په نیش باندې به سړی وایي ځکه چې ټول خلک چې ځي نو ډګر ته ځي او د ډګر پای کې اوس مثال لکه کار روان دی نو اکثر سوات ته ځي نو لکه خرچې او د تاوانونه دغه ډېر کېږي خو مین خبره دا ده چې لکه په دې درو دغه باندې فوکس ورکړي نو دا به ډېر ښه بالکل روډ نه خو تکلیف ډېر زیات دی څومره چې ګاډي ماډي په دې باندې ګرځي او دا دغه نو ګاډو ته هم نقصان دی بل عوام ته هم د دې نقصانات ډېر زیات دي او بل روډ دی اوبه موبه پکې ولاړې دي بس ولې به اداره ته ووایه په دې امبیله بازار کې ته کاروبار کې د موبایلو د لیپټاپو د دې د سپیر پارټو ستا دکان دی خو دا روډ انتهایي خراب دی نو یو پله خو دوړه ده بل تاسو چې ته ځئ ناوګۍ غاړې ته ځئ بلې غاړې ته ځئ نه تکلیف د ته د کوم تکلیف سره مخ یې نو عمران بھائی دی نه خو موږ ته ډېر زیات تکلیف وي لکه اوس خپل ګاډي د ما 2-3 پرې شا کبزرې بدل کړلې روډ د وجې او دا ایم ان ای صاحب چې کوم دی په دې بنیر باندې 4-5 پرې ایم ان ای راغی زمونږ د دې روډ دغه 6 کاله وشو دا تر اوسه پورې په دې کې نه څه کار شوی دی نه تر اوسه پورې دا روډ سم شوی دی دا دکان ته موږ شیشې دغه لګولې دي دکانونه ټول د درو ډک دي روډ مکمل کړی دی او ډېر زیات خراب دی نو موږ ته ډېر زیات تکلیف دی که موږ کو ناوګۍ ته ځو دغه ته ځو نو په لاره باندې موږ ته ډېر زیات تکلیف ټول خراب دی ناوګۍ بازار ایریا چې کوم دا یې کلیر کړله سمه یې کړله احتجاج وکړو زمونږ بازار دا روډ چې کوم دی دا ټول د اوبو ډک دی ټول خراب دی کړی دی نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی دې روډ او ډېر وخت وشو او دې باندې نه څه کار کېږي نه سمیږي
ولی به اداره ته وایه اوس بیا سیاسي خلک راوتې دي الیکشن ته ولاړ دي په 8 فروری باندې الیکشن دی عوامو چې چاله ووټ ورکو هغه به ایم پی ای کیږي او چې بیا په انه کې چاله ووټ ورکو هغه به د قومي اسمبلی ممبر شي دا راته وایي چې د هغې نه تاسو څه مطالبه کوئ چې کومې مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې خلک هر چاله چې عوامو ووټ ورکو زموږ دې کې څه کار نشته نو زمونږ خو ټول نړومبې دا مطالبه چې زمونږ ته ټول نړومبې دا روډ سم کړي ټول نړومبې دا مطالبه زمونږ د روډ ده په د هغې نه بس زمونږ د ټول نه غټه مطالبه چې کوم ده د بجلی ده دا په 24 غنټې کې دلته 16 غنټې 18 غنټې لوډ شیډینګ دی او د تپوس څوک نشته هېڅ څوک تپوس څوک نه کوي زمونږ خو ټول نړومبې دا مطالبه ده چې دا روډ سم کړی شي او بیا د هغې نه پس زمونږ دا مطالبه ده چې د بجلي موږ ته شي که نه په 24 غنټې کې 18 غنټې 16 غنټې لوډ شیډینګ دی چې دې باره کې موږ دغه غور وکړي چې هر څوک نماینده چې منتخب شي نو چې لکه دی به ټول نړومبې دی روډ او د بجلي دې باره کې غور کړی شي ملګری په امبیله بازار کې د رشکو د ډریورانو خبرې هم تاسو واورېدې د کاروباریانو خبرې هم تاسو واورېدې د ټولو هم دغه یو مطالبه ده چې دا روډ منظور دی ټیکهدار پکې څه ښه ده پورې کار کړی دی په ناوګۍ بازار کې تقریبا 1.5 کیلومتر یا څه د پاسه 1 کیلومتر روډ چې دی هغه په دې کې پخ شوی دی بیا د کوز ناوګۍ نه په کته هم روډ پوخ دی د خاناو ډېری روډ هم صحیح شوی دی د نګرۍ ته هم روډ صحیح دی خو دا د امبیلې د ګیټ وی نه والی د سیده پورې کلي پورې چې دا کوم روډ دی نو دا انتخابي خراب دی او د دې نه خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی د ګاډو هم مسلې پیدا کېږي شاکبزرې خرابي نور کارونه راوباسي رشکو والا ته هم تکلیف دی او د ټولو نه سیواب مرضیانو ته ډېر تکلیف دی ځکه چې د دې ټول مندړ خلک چې دي نه هغه ډګر ته خپل مرضیان بیوي ځکه چې زموږ د هسپتالونو حالت هم ډېر زیات خراب دی نو د ټولو هم دغه یو مطالبه ده چې په دې روډ باندې دې زر ته زره کار شروع کړی شي او دا روډ دې پوخ کړی شي ستاسو د کتو اورېدو یو جهان مننه